بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مشرانو، کشرانو، عزتمندو، قرباني په هر صاحب استطاعت مسلمان باندې واجب ده. د الله تبارک وتعالى حکم دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده. نن زمونږ رواج دا جوړ دی، هر سړی دا تپوس کوي چې مولوي صاحب قرباني د کم جانور جایز ده، د کم زناور جایز ده، د څوم عمر یې څومره پکار دی، کم عیبونه په هغه زناور کې نه دي پکار، کمې خوبیانې پکې پکار دي. دا هر څه په خپل ځای دا علماء کرام بیانوي، دا په کتابونو کې لیکل شوي دي. دا هر مولا، هر مولوي صاحب، هر مفتي صاحب په خپل بیان کې، په خپل واعظ کې، تقریر کې او دغه رنګ په سوشل میډیا باندې هم ستاسو په خدمت کې وقتاً فوقتاً بیانوي. تپوس د دې خبرې پکار دی چې څنګه چې په یو څاروي کې د هر قسمه عیوبونه پاکېدل ضروري دي، دغه رنګې دا قرباني چې کوم مسلمان کوي د دغه مسلمان دپاره هم څه شرایط دي، او هغه شرایطو کې د ټولو نه اهم شرط دا دی چې دغه مسلمان چې دی د قرباني به هله جایز دي چې دا مسلمان په دې طور قرباني وکړي چې د په مال کې څه قسمه خیره، څه قسمه حراموالی، څه قسمه مکروهوالی نه وي. نن یو سړی قرباني کوي خو د هغه کاروبار ناجایز دی. نن یو سړی قرباني کوي خو هغه دکاندار دی او په مال کې ملاوټ کوي. نن یو سړی قرباني کوي خو هغه یو سرکاري یا پرایویټ ټیچر دی او هغه په خپل ملازمت کې ټیم پوره نه ورکوي، کوتاهي کوي، یا د ملازمت په هغه ټیم کې خپل ذاتي کارونه کوي او په هغې باندې تنخوا پوره اخلي. دغه رنګې چې څومره هم معاملات دي زمونږه، په هغې کې مونږه د چا چې حق دی هغه ته د هغه حق پوره نه رسو او په دغه طریقه منافع حاصلو، نو په دې طریقه په حاصل کړی شوي منافعو باندې قرباني جایز ده که ناجایز ده، دا تپوس څوک هم نه کوي. بس یو دوړ دی، یو کوشش دی، یو رسم دی، مقابله ده د خپلو خپلوانو سره، د ګاونډیانو سره. هله زما ګاونډي په 10 لکه زناور څاروی راوستی دی، نو زه به یې په 60 لکه راولمه. زما یو رشته دار چې دی هغه په 15 لکه غوایي راوستی دی، نو زما به کوشش دی چې زه به 14 لکه راولمه. خو دې ته نن د یو مسلمان سوچ نشته چې زه چې قرباني کومه، زما په مال کې چې د کومو خلکو حق دی ما د هغو حق ادا کړی دی، د هغې نه پس به زما مال ماته پاکېږي، د هغې نه پس به زما قرباني جایز دي. او که بالفرض زما په مال کې د ډېر شي خلکو حقونه دي هغه زه نه ورکومه او قرباني کومه، نو دا قرباني بالکل جایز